دې خپلو هلکانو ته حکم وکم چې دوی ان یجمعوا الحطب چې دوی لرګي راغونډ کړي او بیا زه حکم وکم چې کوم سړی بلا عذره په کور کې مونځ کوي فرض تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو هغه په اور باندې وسوځوئ نو فرض مونځ د نارینه دپاره بلا عذره بعضې وخت عذر وي عذر مختلف کېدلی شي نو هغه کور کې کېږي نو خیر د سباک نشته دی خو چې بلا عذري او بیا کور کې وي دا مناسب نه ده جمع له راتلل پکار دي البته د فرض مونځ نه علاوه سنت او نوافل پکار ده چې دا چېرته کېږي دا په کور کې کېږي تاسو پوه شولې په خبره باندې د دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو د خپلو کورونو نه قبرستانونه مه جوړوئ لکه څنګه چې قبرستان کې خاموش وي څوک د الله یاد کوونکي نه وي نو داسې نه چې ستاسو په کورونو کې چې کوم دی نو ګویا کې څه دا مړي پاتې کېږي او قبرستان ته نه جوړ شي ځکه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والمیت څوک چې د الله ذکر نه کوي د مثال د مړي دی مړی چې په کور کې پاتې کېږي دا داسې شوه لکه چې قبرستان د دې کور نه جوړ دی نو د الله یاد پکې کوئ نو مونځ پکې خامخا چې کوم دی نو ګویا کې دا پکې کوئ اوس دلته چې بني اسرائیلو ته د کم قبلې ته د مخ اړولو حکم دی د دې نه مراد کومه قبله ده کعبه ته نه مراد ده که بیت المقدس ته نه مراد ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رئیس المفسرین فرمایي چې د دې نه مراد کعبه ده او دا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام او د ټولو انبیای سابقینو د هغوی چې کوم دی نو ګویا کې دا د هغوی قبله وه البته یو روایت کې راځي چې صحرای بیت المقدس هغې طرف ته د رخ کولو چې کوم دی نو حکم بیان شوی خو د هغې تأویل او تطبیق به بیا داسې کېږي چې عارضي طور کله موسی علیه السلام مصر پرېښودل او شام ته روان شو بیت المقدس ته روان شو نو د دغې لږ وخت دپاره موسی علیه السلام ته حکم راغلی چې بیت المقدس طرف ته هغې طرف ته چې کوم دی نو ګویا کې مخ دې نه دا هم معلومه شوله چې استقبال القبله دا د ټولو امتونو دپاره د مانځه په دوران کې ضروري تاسو پوه شولې په خبره باندې د موسی علیه السلام د امت دپاره هم د مانځه په دوران کې قبلې ته مخ کول دا څه دا چې کوم دی نو ګویا کې ضروري وو او د دې سره سره نور چې کوم احکام دي چې هغه طهارت دی یا ستر د عورت دی طهارت المکان دی طهارت الجسد دی طهارت الثوب دی دا ټول په ټوله دا د بعضې نورو معتبرو روایتونه هم معلوم شوي دي چې دا د سابقه امتونو دپاره په مانځه کې څو دا د هغې دپاره ضروري وو تاسو پوه شولئ په خبره باندې نو بهرحال فرمایي وجعلوا بیوتکم قبله او وګرځوئ کورونه خپل قبلتن قبله رخ قبله رخ چې کوم دی نو ګویا کې خپل کورونه جوړ کړئ یا وجعلوا بیوتکم قبله وګرځوئ کورونه خپل قبلتن مصلن دا چې کوم دی نو ګویا کې څه ترنه جوړ کړئ مصله ترنه جوړه کړئ خپلو کورونو نه مصلاګانې جوړې کړئ په دې کې چې کوم دی نو خپل لمونځ کوئ واقیموا الصلاة او قائم کئ مانځه لره اوس ګوره د دې پسې متصل الله رب العالمین اول د مانځه دپاره د ځای جوړولو حکم کوي او وروسته پکې بیا د لمونځ د کولو حکم کوي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو اول ورته وفرمایل چې خپل کورونه قبله رخ جوړ کړئ یا خپلو کورونه کې مصلاګانې جوړې کړئ وروسته ورته بیا فرمایي اقیموا الصلاة بیا دې نه وروستو لمونځ قایم کړئ للنجات من فرعون دا د څه دپاره چې تاسو د فرعون د مظالمو نه د هغې نه بچ شئ نو فرمایي وبشر المؤمنین او زیری ورکړئ مؤمنانو ته اوس الله رب العالمین یوازې دا نه چې دوی ته د خپل عبادت او د خپلې بندګۍ حکم کوي ورسره ورته الله خوشخبري هم ورکوي ټینشن به ډېر نه اخلئ
فرعون او دغه حکومت کو ډیر زورور دی، خو دغه د پاسه یو بل قادر مطلق ذات شته دی خام چې هغه په ټولي دنیا باندې چې کوم دی زورور دی. اهل حق ته الله په هر وخت تسلی ورکړي. خام تاسو پوه شئ په خبره باندې کا د دې دور اهل حق ته د پاره هم دا تسلی ده چې تاسو خپل کار کوئ او نور نتیجه په الله رب العالمین باندې پرېږدوئ. وبشر المؤمنین او زیر ورکړئ مؤمنانو ته. وقال موسى ويل او مؤمنانو ته د سسیس خبرې زیری ورکړي باعجال العذاب للقوم الكافرين چې د الله رب العالمین عذاب ډېر په تلوار سره راتلونکی دی په دې قوم کافر باندې. دنیا کې به الله رب العالمین دی شکست خورده کی، ستاسو په مقابله کې به دوی الله رب العالمین شکست خورده کی. دا به ډیر زر تر زر غرقاب شي، دا به په اوبو باندې په سیم باندې الله لاهو کی. او آخرت کې خو بیا د دوی عذاب دی او دی. نو وقال موسى موسى عليه الصلاة والسلام ربنا اے رب زمونږ انك اتيت فرعون بشک تا ورکړي دي فرعون ته وملأه او ډلې د هغه سردارانو د هغه زینة واموال فی الحیات الدنیا خایس او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. الله تا خو د فرعون ته ډیر چې کوم دی نو ګویا کې د دنیا خایس ورکړی دی، لوی محل دی، لوی جاه و جلال دی، لوی کر و فر دی، لوی پروتوکول دی، لوی حکومت دی، لوی ورسره مالونه دي. نو دا خلق به دی د خپلو مالونو نه مفاد پرست خلق به دی په مال باندې واخلي او دغه رنګ چې کوم دی نو ګویا کې په زړه باندې کمزوري خلق به دی په حکومت باندې دباو کی. نو خدای دا مقابله چې د فرعون سره زمونږ راغلی ده، نو زمونږ د مقابل د دشمن دی خو مالدار دی او حکمران دی. نو الله رب العالمین چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین ته د خپل دشمن دغه مخې ته کوي چې ګوره د ده سره چې کوم دی نو ګویا کې دنیوي زیب و زینت دا ورسره هم شته دی او مال و دولت ورسره هم شته دی. ربنا لیضلوا عن سبیلک ای رب زمونږه دا د دې دپاره چې دی ګمراه کی خلق عن سبیلک د لارې ستانه. نو دی خو به په دې دواړو آلات او هتیار باندې چې کوم دی نو ګویا کې څه کوي دا خلق به ستا د لارې نه اړوي. ربنا اطمس علی اموالهم ما ته وګورئ دا ذکر تذکره د دې وجې نه موسی علیه السلام نه کوي چې موسی علیه السلام د حکومت نه مرعوب دی یا د مال او د دولت نه مرعوب دی. وروسته ورپسې موسی علیه السلام دعا کوي ربنا اطمس علی اموالهم ای رب زمونږه اطمس علی اموالهم محوکه ختم کا مالونه د دوی واشدد علی قلوبهم او سخت که زړونه د دوی. خدای د دوی دا مالونه دا چې کوم دی نو ګویا کې ختم کا، دا بالکل نیست او نابود کا او زړونه یې دومره سخت کا چې په دې خپل کفر باندې برقرار پاتې شي چې مستحق د عذاب دا چې کوم دی نو دغه شانتې پاتې شي. فلا یؤمنوا واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا دا نتیجه ده زړونه ورته دومره سخت که چې دوی ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب الالیم تر دې پورې چې دوی وویني هغه عذاب لره کوم چې دردناک دی. نو موسی علیه السلام دعا کوي وامن علیه هارون او هارون علیه السلام په سوای امین په وای دواړه روړه چې کوم نه ګویا کې ولاړ دي بد دعا نه کوي خاصه کوي بد دعا کوي. نبی علیه السلام مبارک هم چې کوم نه ګویا کې دشمن ته بد دعا کړل. تاسو ته ما ورون ویل اللهم عليك بفلان وفلان اللهم عليك برعل وذكوان. نبی علیه السلام مبارک ورته بد دعا کړې ده بلکې قنوت نازله منځ کې دننه. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه د منځ دننه چې کوم دی نو ګویا کې د کافرو دپاره د بد دعا د هغې اجازت دا شته دی. پوه شئ په خبره باندې که نه د قنوت نازله په شکل کې نو کله کله ظالم چې د هغه ظاهري چې کوم دی نو ګویا کې د مقابلې هیڅ شکل صورت نه جوړېږي نو الله باندې ور وسپاره. نوح علیه السلام هم
بد دعا کړي ولا تزيد الظالمين الا تبارا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو د دې وجنه چې کوم دینو ګویا کې موسی علیه السلام هم بد دعا کوي ربنا اطمس على اموالهم اے رب زمونږه ختم کا مالونه د دوی واشدد على قلوبهم. نو مفسرین لیکلي دي هم چې فصارت اموالهم حجاره. نو بس د دې د مالونو ټول په ټوله د موسی علیه السلام د خیرو د وجنه څه شو دا چې کوم دینو ګویا کې کاڼی ترنه جوړ شو. نو د سرو زرو نه کاڼي جوړ شو، د سپینو زرو نه کاڼي جوړ شو، کرنسیانې ورسره په خزانو کې ډکې پرتې وي چې به یې کولاول نو دننه به پکې کاڼي راوتل. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. او دویمه دعا یې کړې وه چې واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنون. نو فرمایي چې روایاتو کې راغلي دي ولم یؤمنوا حتی ادرکه الغرق. او بس زړونه ورله الله داسې کړل ختم الله علی قلوبهم شو چې بس بالکل تر څو پورې دي چې کوم دینو په اوبو کې ډوب شوي نه وو که نه تر هغه وخته پورې د دوی په زړونو کې هېڅ چې کوم دینو ګویا کې تقاضا او مطالبه دا چې کوم دینو ګویا کې د ایمان دا نه راتلله. نو فرمایي قال قد اجيبت دعوتكما. وویل الله رب العالمین په تحقیق سره قبول کړي شوي دي دعوتکما دعا ستاسو د دواړو. اوس ګوره دعا خو صرف موسی علیه السلام غوښتلې ده ځکه قال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا ليضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على اموالهم. خو د هارون علیه السلام په آمین ویلې ده او آمین هم چې کوم دی نو ګویا کې د دعا حصه ځکه استجب دعائي خدای زما د دعا څخه دا قبول کا. تاسو پوه شئ په خبره دا امین په خپل ځای کې دا یو دعا ده. یو دعا غواړي بل خدای قبول کا دا دعا غوښتل دي د دې وجه نه دواړو ته نسبت شو. قد اجيبت دعوتكما. نو مفسرین لیکلي دي چې صاحب د جلالین دا روایت را نقل کړی دی چې 40 کاله بعد د دې د اثر ښکاره شو. نو کله کله دعا قبول وي خو د الله په علم کې د هغې یو وخت متعین وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه. نو په دغه وخت کې به ستا دپاره الله په دغه کې خیر نه یې کېښودلی. د دې وجې نه الله یې ظهور په دغه وخت کې نه کوي. نو د دعا د قبولیت دپاره دا ضروري نه ده چې څنګه تا لاس راښکته کړل او ټک په ټکه ستا هغه مقصود او مطلوب تا ته څه شي هغه حاصل شي پوره شي. دا د دعا د قبولیت دپاره ضروري نه ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې د دعا د قبولیت د هغې چې کوم دی نو ګویا کې یو اثر دا دی چې الله ستا مطلوب تا ته درکړي او دویم صورت دا دی چې ستا دعا الله قبول کړي خو د هغې نه تاله بهتره درکړي. د هغې نه تاله بهتره په هغې کې تا دپاره خیر نه وي. شاه منصور باباجي صاحب رحمت الله علیه ته چې به څوک راغلل وی جي واده مې نشته دعا راته وکړه. نو هغه به وي الله دې صاحب له خیر ورکړي، الله دې صاحب له خیر ورکړي، الله دې صاحب له خیر ورکړي. چا ورته نه تپوس وکړو حضرت دغو ښځو غوښتلې وه تا ورله خیر وغوښتلو. نو باباجي صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ما د الله دپاره د ده نه خیر وغوښتلو. اوس خو ښځه کې د ده دپاره خیر نه وي او خامخا یې زه د ده دپاره د الله نه وغواړم او داسې زوروره پې پېښه شي چې سهار یې په چپلو د کور نه راوباسي او ماښام یې په سپلو باندې په سینډلو باندې استقبال کوي. نو دا ما ده ته دعا وکړه نو که دا ما ده ته خیره وکړه. نو ما د دې وجې نه وي چې الله دله خیر ورکړه. چې چا به ورته وي چې زما اولاد نشته دی نو لاس به اوچت کړو الله دله خیر ورکړه. نو دا به یې چې خدای دله خامخا زامن ورکړه ځکه ناکاره زوی دا خو ځان له لوی وبال دی او لوی عذاب دی که نه. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو الله رب العالمین به ستا د دعا په بدله کې تا له خیر درکوي. د دعا د قبولیت دویم صورت دا دی تا غوښتلی یو شیز دی او هغې کې تا دپاره خیر نه الله رب العالمین درله د هغې په بدله کې بل څیز درکړو. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. او دریم چې کوم دی نو ګویا کې د دعا د قبولیت صورت دا دی دعا دې قبوله شوله تا چې کوم څیز غوښتلی و هغه درله الله نه درکوي.
نه درله د هغې نعم البدل الله په دنیا کې درکوي، بلکې د هغې ټوټل عوض او بدله الله آخرت ته ساتلې ده. په دغه کې تا دپاره ډېره زیاته بهتري ده. تاسو پوه شولئ؟ نو د دعا دا درې واړه صورتونه دا کېدلی شي. دعا د قبولیت دپاره دا ضروري نه ده چې تا کوم مطلوب غوښتلی دی او په حق قصات باندې تا ته میلاو شي نو قال قد اجیبت دعوتکما، بس تاسو د دواړو دعا قبوله شوله. فاستقیما، استقامت اختیار کوئ تاسو دواړه. علی الرسالة والنبوة والدعوة، تاسو دواړه په څه څیز باندې استقامت اختیار کوئ؟ په د خپله پیغمبرۍ باندې او په د خپل دعوت د حق باندې. دې باندې بس تاسو خپل استقامت اختیار کوئ. استقامت ډېر لوی څیز دی، د الله رب العالمین نه استقامت غواړئ. نو فرمایي ولا تتبعاني، او تاسو دواړه تابعداري مه کوئ خامخا سبیل الذین لا یعلمون، د لار د هغې خلقو لا یعلمون چې هغې علم نه لري فی استعجال قضائي، چې زما په دغه فیصله باندې چې کوم دی نو په تلوار کولو کې به تاسو د هغې خلقو تابعداري چې کوم دی نو ګویا کې دا به نه کوئ. تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نو فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، او موږ ورواړول په بني اسرائیلو باندې البحر د دریاب نه. اوس بني اسرائیل مو ورواړول په دریاب د چا باندې؟ د بحر قلزم باندې. تاسو پوه شئ بحیره قلزم په هغې باندې مو بني اسرائیل چې کوم دی نو ښه په عافیت سره ورواړول. دریاب کې مو ورته لارې جوړې کړلې او د هغې په مختلفو ځایونو کې د هغې تفصیل دا روان دی. فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، ورپسې شو د دوی فرعون وجنوده او لښکرې د هغه بغیا وعدوا، دا لښکرې چې د ده په هغوی پسې شاته ور روانې وي نو دا په نیت د ظلم باندې روانې وي. بغیا وعدوا، دوی سرکشي کوله او دوی تعدي او تجاوز دا یې غوښتلو. په دوی پسې شاته داسې نه روان چې د اقتداء دپاره روان. تاسو ښه خلق یې، تاسو مخکې ځئ او موږ به درپسې درځو. نو دا دوی پسې شاته تلل په دې نیت باندې نو دا فاتبعهم دپاره مفعول له دی. د څه دپاره ورپسې شاته روان شو؟ بغیا وعدوا، سرکشۍ او د ظلم او په نیت باندې. موږ له خدای په لاس راکړي که نه ورېږه زه درپسې شاته در روان یم. نو په دې نیت باندې ورپسې چې کوم دی نو ګویا کې شاته ور روان شو. حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې پورې چې هر کله لاندې کړ د دې فرعون لره الغرق ډوبوالي. نو چې دا فرعون کله دې اوبو په دې خپل ګوي کې راوستو که نه او دی چې کوم دی نو په دې اوبو کې په ډوبېدو باندې شو که نه، نو حالت د غرغرې ته ور ورسېدل. نو قال نو ویل آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، ما ایمان راوړی دی بېشکه شان د خبرې دا دی نشته دی معبود برحق مګر هغه ذات دی چې ایمان پرې راوړی دی بني اسرائیلو، د بني اسرائیلو په هغه معبود برحق الله رب العالمین باندې مې ایمان راوړی دی. وانا من المسلمین، او زه هم چې کوم دی نو ګویا کې د چا نه یم؟ زه د مسلمانانو نه یم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دقه وخت کې اگر چې الله د ده توبه نه قبلوله، جبریل امین علیه السلام راولګېدلو او د دې فرعون په خوله کې چې کوم دی نو ګویا کې د خټې یو پیړه دا یې پکې دقه شانتې ور وتپله ورننه باسله د دې دپاره چې هسې نه د ده چې کوم دی نو ګویا کې د غرغرې دا بار بار دعا چې کوم دی نو قبوله نه شي. ظلمونه یې ډېر زیات کړي دي موسی علیه السلام سره، او مسلمانان یې دا چې کوم دی نو د بني اسرائیلو کچ کچ بچي د مور په غېږو کې دا یې قتل کړي دي، دا یې چې کوم دی نو ګویا کې وژلي دي. نو د دې وجې نه د ده په خوله کې چې کوم دی نو د خټې یو پیړه دا یې ورننه باسله. او بیا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه چې کوم دی نو ګویا کې فرمایي چې بني اسرائیلو د فرعون په مرګ کې چې کوم دی نو ګویا کې شک کوه چې رښتیا دی به مړ وي او که به نه وي. نو الله رب العالمین د دریاب چپو ته حکم وکړو چې سیټ ته یې رارتاو کوي. نو سیټ ته یې رارتاو کو. نو تر نن ورځې پورې چې کوم دی نو ګویا کې د مصر په میوزیم کې د ده د هغه حنوط شده چې کوم لاش دی هغه تر نن وخته پورې چې کوم دی نو ګویا کې څه دی هغه پروت دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟
دا د نورو چې کوم دی نو ګویا کې خلقو دپاره الله رب العالمین څه جوړو درس عبرت جوړو. نو بعضې روایات وګوره راغستې دي چې موسی علیه السلام د هغه چې کوم دی نو ګویا کې په شان دی د هغه په شکل و شباهت باندې د فرعون په دې ملګرو کې یو کس و. نو هغه به د ټوکو مسخرو دپاره د موسی علیه السلام په شان د شکل و شباهت جوړ کو او بیا به چې کوم دی نو ګویا کې د موسی علیه السلام په شان د وعظ او تبلیغ به شروع کو. نو چې کله دا فرعون سره د خپلو ملګرو نه هلاک شو نو صرف یو کس د ده په دې پوره قافله کې هغه بچ پاتې شو. الله رب العالمین جبریل امین ته وویل دا سړی ځکه بچ کا اگر چې دا فرعوني دی خو چونکې د شکل و شباهت یو پیرنې به د موسی علیه السلام اختیار کړی و د دې وجې نه ما له حیا راځي چې د چا په جسم باندې شکل و شباهت چې کوم دی نو ګویا کې زما د نبي پاتې وي او هغه زه د خپل عذاب سره مخامخ کړمه. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو موږ او تاسو هم دا سنت چې اپناوو که نه نو په دې نیت باندې چې دا سبب او ذریعه د رحمت د باري تعالی ده دې سره الله رب العالمین خپل رحمتونه دا چې کوم دی نو ګویا کې رالیږي. نو د فرعون دغه یو ملګری دا الله رب العالمین بچ کړو. بهرحال فرمایي الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین. نو جبریل امین علیه السلام ورته وویل نو ته اوس وایې چې زه ایمان راوړم آیا اوس ستا ایمان دا به چې کوم دی نو ګویا کې قبول کړلی شي؟ الآن وقد عصیت قبل مخکې خو د نافرماني کوله وکنت من المفسدین او ته خو د ډېر لویو فسادیانو نه چې کوم دی نو ګویا کې مخکې وي. اوس ستا نه د توبې چې کوم دی نو ګویا کې هغه موقع هغه درنه تلې ده. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو د دې وجې نه په حالت د غرغره کې الله رب العالمین د چا توبه نه قبلوي. په حالت د نزعه کې چې کوم دی نو ګویا کې د چا توبه نه قبلوي. او دا ځکه چې د حالت د نزع او د حالت د غرغرې نه چې کوم دی نو ګویا کې د انسان مرګ شروع شي بس دارالعمل ختم شوی دی او توبه قبلیږي په څه څیز کې؟ په دارالعمل کې. اوس خو د دارالجزاء آغاز شوی دی. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې دغه دعای الله نه قبلي. فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک پس نن ورځې مونږه نجات درکوو تا ته ببدنک په بدن ستا سره دا ستا دا بدن به مونږ باقي او برقرار پاتې کوو. نو دا به ختمیږي نه او دا به خرابیږي نه. لتكون لمن خلفك آیة د دې دپاره چې دا شي چې ته شي لمن خلفك د هغه خلقو دپاره چې وروستو ستا نه راځي آیة نشاني د عبرت. نو چې وروستو نور خلک چې کوم دی نو ګویا کې د خدای دا وګیرۍ کوي د حق مقابلې کوي نو چې ته د هغوی دپاره څه جوړ شي؟ نشان عبرت جوړ شي. وان کثیرا من الناس بېشکه ډېر د خلقو نه عن آیاتنا د آیتونو زمونږ نه لغافلون خامخا بې خبرې دي او غفلت کوونکي دي. ولقد بوأنا او په تحقیق سره مونږ تیار کړي دي ځای مو ورکړی دی بني اسرائیل ته مو صدقین هغه ځای د رښتوني مونږ چې کوم دی نو د عزت ځایونه دا بني اسرائیلو ته هغې ته مو چې کوم دی نو ګویا کې ورکړل په شام کې ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي ځایونه په مصر کې تیاره بادشاهي د فرعون دا ورته پاتې شوله محلات ورته پاتې شو تیار په تیاره باندې چې کوم دی نو ګویا کې دوی پرې راغلل او په هغې تختونو باندې کېناستل. په کومو تختونو چې به هغې څه کولې؟ هغې به بادشاهۍ کولې. اهل حقو ته الله رب العالمین د خپل نصرت چې کوم دی نو ګویا کې د هغې دغه دا ورته ښیي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. افغانستان کې د امارت اسلامي مجاهدینو 20 کاله د امریکې خلاف او د ناټو خلاف جهاد وکړو. 40 کفري ملکونه دا چې کوم دی نو ګویا کې راغلي وو مقابلې له او دنیا په بلیونو ډالر یې دا یې ولګولې او هلته یې هغوی له نوي نوي محلات جوړ کړل نوي نوي دفتر یې ورله جوړې کړلې او بالآخر هغه ته الله رب العالمین اوس غلول او اهل حق لاړل او په هغې محلاتو باندې قابض شو. تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه؟ بنا یا کابل ورله الله ورکړو. اول ورله لوټي کابل ورکړو
او بیا وروسته ورته امریکا راوستله وی شاباس دا جوړ کړئ دې نه وروسته ښکلي ښکلي پټکو والا اهل علم را روان دي په دې کورسو باندې به بیا هغوی کیني تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو فإن مع العسر یسرا نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته هغه د مصر هغه محلات په لاس باندې ورکړل نو فرمایي ولقد بوأنا بني اسرائیل او په تحقیق سره مونږه ځای ورکړو د بني اسرائیلو ته مبوأ صدق هغه ځای د عزت ورزقناهم من الطیبات او ورکړو مونږ دوی ته من الطیبات د پاکیزه او رزقونو نه طیب هغه رزق ته ویل کېږي چې هغه خوږ هم وي او پاک هم وي او حلال هم وي دا درې وړه صفات دي پکې ها خوږ هم وي او پاک هم وي او حلال هم وي چې دا درې وړه صفات دا پکې چې کوم دی نو ګویا کې دا پکې وي تاسو پوه شئ په خبره باندې که رزق حلال طیب کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا د رزق حلال د انسان په اعمالو باندې ډېر لوی اثر وي چې کله رزق د انسان حلال وي نو په دغه رزق سره چې ستا په وجود کې کم توانایي پیدا کیږي او صلاحیت پیدا کیږي هغه توانایي او هغه صلاحیت به تا ته د نیکو توفیق درکړي تاسو دې خبره باندې پوهېږئ دې خبره باندې پوهېږئ شاباس امام شافعي رحمه الله تعالی او امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی استاد او شاګرد دي امام شافعي صاحب استاد دی امام احمد ابن حنبل صاحب رحمه الله دای سره دای شاګرد دی امام شافعي صاحب رحمه الله د امام احمد ابن حنبل یعنی د خپل شاګرد زیارت او ملاقات لته دی ولی ځکه خوب کې ورته دواړو جهانو سردار مبارک یو بشارت او زیری ورکړ دا شاګرد چې دی احمد ابن حنبل د تو وایي یو فتنه را روانه ده هغه فتنه کې استقامت اختیار کړه الله به درته کامیابي در نصیب کړي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د خپل شاګرد د امام احمد ابن حنبل صاحب رحمه الله او امام شافعي صاحب دا استاد او شاګرد نو امام شافعي صاحب د خپل شاګرد ملاقات لته دا حالات نه خبر ما خستانه ورته ډوډۍ کېښوده استاد محترم ډوډۍ لږه د حد نه سیوا وخوړه نو بیا امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه ورته چې کوم دی نو ګویا کې د اوبو لوټۍ ورته کېښوده مصلی ورته کېښودله چې استاد جي به سحر پاسي تهجد به کوي مونځ به کوي چې سحر کله راغی لوټه په خپل حال پرته یو ساس کې اوبه درنه هم نه دي توی شوي امام احمد ابن حنبل صاحب حیران شو زما دا استاد جي دی لکه چې ناوخته پاڅېدلی دې درمیان کې چې د مانځه د ودرېدلو وخت شو نو خپل استاد ته ووایي تاسو مانځه ته مخکې شئ هغه مانځه ته مخکې شو امام شافعي صاحب چې کله مانځه نه فارغ شو امام احمد ابن حنبل صاحب رحمه الله ورته وایي استاد جي دوه خبرو تپوس درنه کوم یو خو بیګا روټۍ مو چې تاسو ته کېښودله نو اهل الله دا خو چې کوم دی نو په نیمه ګېډه باندې ځان مړی داسې نه کوي او تاسو د نور کله د معمول نه سوا چې کوم دی نو ډوډۍ وخوړله او دویمه دا ده چې موږ درته د اوبو دپاره د اودس دپاره لوټه کېښودلې او تاسو د هغې اوبه نه دي استعمال کړي او ډایرکټ په ډایرکټ مصلې ته مخکې شولې لمونځ هم رانه پړاو نو خپل استاد محترم ورته وایي احمد ابن حنبل ستا په دې رزق کې دومره پاکیزګي وه او دومره چې کوم دی نو پاکوالی و پکې ما ته الله رب العالمین ستا د دې رزق پاکوالی وښودلو ما د دې وجې نه ډېر خوړلو چې څومره دا زه ډېر وخورم دومره به الله رب العالمین زما په دې جسم کې د اعمال صالحه او طاقت او توفیق سوا کېږدي ځکه کلو من الطیبات واعملو دا یو ځای الله رب العالمین چې کوم دی نو ګویا کې ذکر کړی دی بیا ورته وایي ستا د دې رزق د پاکوالي نتیجه دا راووتله چې دغه شپه باندې زه یو آیت کریمه ته متوجه شوم
او دا غینه به یو شرعي مسله مستنبط کوله. نو سحر چې اذان کېدلو نو یو کم سل شرعي مسائل د هغې یو آیت کریمه نه ما مستنبط کړي دا ستا د رزق حلال برکتو. نو چونکې زه هغه بیګاني اودس کې ومه نو ستا د لوټې د اوبو د استعمالولو ضرورت دا ما ته راپېښ نه شو. نو ما خوب نه دی کړی، ما ټوله شپه ستا چې کوم دی نو ګویا کې د رزق حلال طیب د برکته الله رب العالمین راته د دماغو د ذهن د پردې داره الله کولاو کړی وي او د رزق حلال طیب د برکته. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو رزق حلال طیب دی الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. مشکوک رزق هغې ته هم چېرته نږدې کېږئ، اهل علم بالخصوص مشکوک رزق ته به هم نه نږدې کېږي. تاسو پوه شئ؟ حرام خو لا ډېره لویه خبره ده. موږ او تاسو له چې الله کوم تقدیر کې لیکلي دی هغه به هسې موږ ته میلاویږي. که موږ یې په حرامو کې لټو په حرامو کې به راته راځي، او موږ یې په حلالو کې لټو په حلالو کې به راته راځي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ توکل علی الله دا مضبوط ساتئ، الله باندې مضبوط یقین ساتئ. چېرته به مو مشکوک رزق ته الله رب العالمین نه محتاجه کړي. حرام خو لا ډېره لویه خبره ده. مونږ یعنې ما خپله باندې یو ورځ د اسمبلۍ اجلاس و، نو د دې اسمبلۍ رولز دا وي چې دې ته څوک ور ورسېږي نو دی هلته په رجسټر کې دستخط وکړي نو د هغې ورځې TAD یې درته میلاو شي، یعنې د تللو راتللو سفر خرڅ درته میلاو شي. نو موږ چې څنګه ور ورسېدلو په دې کې اجلاس ختم شو، خو د دروازې کې ور دننه شو نو د ممبران دوی په راوتو شو. زما سره یو بل خان هغه هم د اسمبلۍ ممبر، موږ یو ځای ور ننوتلو. نو هغه ډایرکټ په ډایرکټ لاړ شو په هغه رجسټر کې دستخط وکړو. ما ته یې وویل ما زه خو دستخط نه کوم. ویل نو ما زه خو اجلاس ته راونه رسېدلی. هغه سړی ما ته لاندې باندې ګوري چې دا عالم او دومره لوی استغنا، زه د علاقې خان او نواب، زه د حکومت د مشکوک رزق ته لاس نیسم او دا فقیر مزاجه خلق دی او د خپلې غریبۍ باوجود دې سیز ته چې کوم دی نو نږدې کېږي نه. هغه ما ته په حقه ځای باندې وویل وایي د نن نه وروستو به زه دا چې کوم مشکوک خو لا مشکوک دی چې دا د ما دپاره کوم جایز دی زه به دا دستخط هم نه کومه د نن نه وروستو. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو الحمدلله ما یو ورځ شیخ صاحب ته هم وویل ما حضرت حرام خو لویه خبره ده چې چاته مشکوک ویلي کېږي. ما د خپل اسمبلۍ په منبرۍ په دوران کې نه خپل ځان له خوړلی دی، نه مې تاسو ته راوړی دی، نه مې د خپلو بچو ته راوړی دی. الحمدلله بس خپله غاړه مو خلاصه ده، زړه مو ښه مطمئن دی، شرح صدر مو دی. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو رزق حلال طیب د الله نه غواړئ. دې سره به الله رب العالمین تاسو ته یو ډېر لوی قبولیت او محبوبیت نصیب کړي. نو فرمایي ورزقناهم من الطیبات، او موږ ورکړی دوی ته من الطیبات د پاکیزه او رزقونو نه. فما اختلفوا، بس دوی اختلاف نه وکړی حتی جاءهم العلم، حتی جاءهم العلم ای بعد ما جاءهم العلم، مگر وروسته د دې نه چې راغلی او دوی ته علم. دې بني اسرائیلو دوی چې کوم دی نو ګویا کې د علم باوجود او د پوهې باوجود دوی چې کوم دی نو ګویا کې اختلاف شروع کړو او د الله رب العالمین د دین نه بغاوت طرف ته لاړل. اوس ګوره کوم اختلاف چې د لا علمۍ په بنیاد باندې وي، د لا علمۍ په بنیاد باندې وي، نو هغه قابل مؤاخذه نه دی. خو کوم اختلاف چې د علم باوجود وي د حق سره، یو سړي ته ښه پته ده چې حق دا دی، علم ورته هم شته دی او د هغې باوجود د حق سره اختلاف ساتي، دا قابل مؤاخذه دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله فرمایي ښه پېژني دا نبي علیه السلام چې دا نبي یې برحق دی او د هغې باوجود ورسره اختلاف ساتي. نو د علم باوجود، د پوهې باوجود د حق سره اختلاف ساتل، دا د دوو سیزونو په بنیاد باندې وي، یا د مفادو په بنیاد باندې وي او یا د عناد په بنیاد باندې وي. د مفادو په بنیاد باندې تا ته ښه پته ده چې دا حق دی، خو بل طرف ته تا ته مراعات میلاویږي، نو ته د حق سره اختلاف ځکه ساتي. تا ته څه میلاوي؟
مراعات ته ملاویږي یا تا ته ښه پته ده چې حق دا دی خو اختلاف ورسره صرف د ضد او د عناد په بنیاد باندې ساتي د دې نه به چې کوم دی نو ګویا کې حالت د نفرت پیدا کیږي او کو فرض کې اختلاف هغه چې کوم دی نو ګویا کې د لا علمۍ په بنیاد باندې دی نو هغه بیا انسان دې ته چې کوم دی نو ګویا کې مجبوره کوي چې یاره کېدی شي په دې معامله باندې زه نه پوهېږم نو چې دی ووایي چې کېدی شي په دې معامله زه نه پوهېږم نو دی به د پوهې کوشش کوي خو چې ښه پې پوهه دی او د هغې باوجود بیا هم چې کوم دی نو ګویا کې د حق سره اختلاف کوي د دې وجې نه خو حافظ سعدي شیرازي هغه وایي وی آن کس کې نه داند و نه داند کې نه داند یو سړی دی هغه نه پوهېږي او په دې نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو در جهل مرکب ابد الدهر بماند نو دی په جهل مرکب کې یو خو دی نه پوهېږي او دویم په دې نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو دا جهل مرکب کې به دی همیشه دپاره چې کوم دی نو ګویا کې دغه شانتې پروت وي دا خو حدیث مبارک کې راځي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا هم د علم یو حصه ده چې یو څیز باندې ته نه پوهېږي او ته ووایې چې یاره زه نه پوهېږم تاسو پوه شولې په خبره باندې حضرت عمر رضی الله عنه نه یو معترض تپوس وکړو وی صاحب د دې مسلې حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایل هغه وی هسې دې دومره لوی منصب سنبال کړی دی نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایل چې دا منصب چې ما ته راکړی شوی دی د ټوټه پوټه علم په بنیاد راکړی شوی دی کو د جهالت په بنیاد باندې منصبونه ملاوېدل نو اوس به زه په عرش باندې موجود وم ځکه زما ناپوهتیا ډېره زیاته ده په خپله ورته وویل ناپوهتیا مې ډېره زیاته ده او بیا وفرمایل کلما ازددت علما ازددت جهلا څومره چې مې دا علم ډېر سیوا کېږي مخ په وړاندې ځي نو هغه خپل جهالت راته معلومیږي چې د دې نه مخکې زه څومره ناپوهه وم نو چې په سلو مسلو پوه شم نو دا احساس راته وشو چې ګوره په دې سلو مسلو خو مخکې زه ناپوهه وم نو چې څومره مې په دا علم سیوا کېږي دومره مې په دې خپل جهالت باندې بصیرت چې کوم دی نو ګویا کې دا سیوا کېږي تاسو پوه شولې په خبره باندې خلک چې دوره حدیثو کې بخاري ختم کړي وي دی فارغ التحصیل شو ګورې زه د فارغ التحصیل لفظ قایله نه یم فارغ التحصیل نه خو اوس علاوه د قرآن کریم او د احادیثو د هغې د زده کړې صلاحیت پیدا شو بس ته اوس نه مطالعه شروع کړه تا خو اوس د کتاب نه د اخذ چې کوم دی نو ګویا کې صلاحیت را پیدا کړو ته فارغ التحصیل نه یې اطلب العلم من المهد الى اللحد تر مرګه پورې ځان طالب العلم شماره او ځان ته چې کوم دی نو چېرته اګوره عالم دی به چېرته ځان ته عالم نه وي دا چې څوک ځان ته نسبت د علم کوي که نه چې زه ډېر غټ ملا یم او زما د پایې عالم د سره په دې خراسان کې نشته دی په پلانکي کې نشته دی په ډینګي کې نشته دی دا د جهل وړمبنی ثبوت دی پوه شولې په خبره باندې که نه عالم به چېرته ځان ته عالم نه وایي ښه پوه شولې په خبره باندې که نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې حدیث مبارک کې هم راځي چې یتقارب الزمان دا زمانه به چې کوم دی نو یو بل ته څه شي دا به رانږدې شي دنیا به ټول ګلوبل ویلیج جوړ شي ښه دا امریکا به خلک د دې ځای نه لایو لیدلی شي او دې ځای نه به خلک هلته د هغې سره په ویډیو کانفرنس کال باندې چې کوم دی نو خبرې کولی شي د دنیا به ټول یو بل ته رانږدې شي او ویقبض العلم او علم به واخیستلی شي علم به ختم شي فنا به شي او وتكثر الفتن فتنه به ډېرې شي او وتظهر الهرج والمرج او هرج او مرج به سیوا شي قیل وما الهرج والمرج هرج او مرج چاته ویل کېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل القتل والمقاتله قتل او مقاتله به ډېره سیوا شي دا ټولې د قیامت چې څومره علامې دي
نو په نن عهد کې او په نن دور کې چې کوم دی نو ګویا کې دا زمونږ او ستاسو په معاشره کې ټول په ټوله څه شوي دا چې کوم دی نو ګویا کې ښکاره شوي دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې فرمایي ښه فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. دی اختلاف کو نه کو مګر وروسته د دې نه چې دوی ته راغلی او علم سره د علم دوی د حق سره اختلاف وکړو نو دا په ښه کار ونه کو. ان ربک یقضي بینهم یوم القیامة بشک رب ستا فیصله وکړي په منځ د دې کې په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون په باره د هغې څیزونو کې چې ودي په هغې کې اختلاف کوونکي. فإن كنت في شک مما انزلنا الیک خو چېرته یې ته ای حبیبه بالفرض والمحال په شک کې بالفرض به ورسره لاندې په نقطه کې ولیکئ ښه ځکه د نبي د شان سره دا مناسبه نه ده چې دی د الله په وحي کې شک وکړي ښه لا ریب فیه. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه د دقې نبي په ژبه باندې وړاندې لفظ راځي چې ذلک الکتابو لا ریب فیه. تاسو پوه شولې په خبره نو چې ریب پکې نشته دی نو شک ریب دا د شک ابتدایي مرحلې ته ویل کېږي. تاسو ته به شیخ صاحب ویلي ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه ریب دی شک دی وهم دی ظن دی دا د ګمان چې کوم دی نو خپل مدارج دی خپل مراتب دی په بره باندې په سړی ورخیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو چې ریب پکې نشته نو شک خو به پکې اړوي نه نو بالفرض دی ښه. فإن كنت في شك کو چېرته یې ته ای حبیبه فی شک په شک کې مما د هغې قرآن نه انزلنا الیک چې موږ نازل کړی دی تا ته نو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو ته تپوس وکړه د هغې چا نه چې هغې لولي کتاب لره من قبلک مخکې ستانه مخکې چې کوم کتابونه دي او هغه کتابونه چا لوستلي دي نو د هغې نه تپوس وکړه مخکنو کتابونو کې هم چې کوم دی نو ګویا کې ستا پیشنګویي راغلی ده. تاسو پوه شولې په خبره یأتي من بعد اسمه احمد. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو انجیل کې انجیل یوحنا باب نمبر 14 په هغې کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق پیشنګویي راغلی ده او نوم د نبی علیه السلام فارقلیط ذکر شوی دی. فارقلیط عبرانی ژبه ده ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې. انجیلونه مشهور اناجیل دا څلور دي. څو دي؟ اناجیل 4 ورته ویل کېږي. څو؟ څلور دي ښه. انجیل یوحنا انجیل لوقا انجیل مرقس او انجیل متی انجیل یوحنا انجیل لوقا انجیل مرقس او انجیل متی یا متی دا اناجیل دي. اناجیل 4 دا صرف مشهور دي هر یو انجیل د بل نه بدل دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه دی ورته بایبل وایي ښه انګریزان ورته څه وایي بایبل ورته وایي. په دنیا کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو ګویا کې فالوورز او منونکي دا د عیسایت دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. او د یهودیانو دا غي چې کوم دی نو ګویا کې کتب تورات دا 39 رسالې د تورات 39 رسالې عهدنامه قدیم یا عهدنامه عتیق په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې نن سبا موجود دي. او داسې ویل کېږي چې دا 39 په 39 عذرا نومې د دې یهودیانو یو فقیه و د هغه لیکلي دي. اصل تورات نشته. تاسو پوه شولې په خبره باندې. اصل تورات چېرته چې کوم دی نو ګویا کې د چا په لاس باندې نه راځي. سابقه د 13 ادیانو د هغې چې کوم دی نو ګویا کې چې کوم کتابونه دي شاباس او د اناجیل چې څلور دي دا هم چې کوم دی نو د سلطنت روما د انګلستان بادشاه یو ورځ راولګېدلو او د انجیل د مختلفو نسخو نه د ده لایبرري ډکه وه. بادشاه نه وزیران خپل مشران یې راغونډ کړل څه وګوره په دې کې کوم انجیل ومنو. هغوی ورته ویل صاحب په یو
ټیبل باندې دا ټول راجمع کړه، دا ټیبل به ډکو چې کوم ته ورتاو شو بس ورتاو شو چې کوم پاتې شو بس دا به پاتې شي. نو صرف سلور چې کوم دی نو انجیلونه دا په ټیبل باندې پاتې شو، باقي ته ورتاو شو. هغه سلور چې کوم خسانې راوختلو هغه دک و چې دا تاسو ته ماته وایي. تاسو پوه شئ په خبره باندې یو انجیل د بل نه مختلف دی. د قرآن د اعجاز یو چې کوم دی نو ګویا کې نښه دا ده، مشرق کې چې کوم قرآن دی مغرب کې هم هغه قرآن، هغه حرف، هغه اعراب، هغه آیت، هغه صورت. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. شاباس. نو دا د عیسایانو چې کوم دی نو ګویا کې دغه ته دې ته چې کوم دی نو ګویا کې انجیل ویل کېږي ښه، چې د کوم مقدس کتاب هغوی منونکي دي. د سکانو د هغې چې کوم مقدس کتاب دی هغې ته ګرنث ویل کېږي، ګورو ګرنث. پوه شئ. د هندوانو چې کوم مقدس د هغې په نس مقدس کتاب دی. اگر قراشي دوی ته کل آیت هر یو معجزه لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیت. د دې آیت په اختتام باندې بره لیکلي دي لا، مطلب دا چې په دې باندې ودرېږه مخه ځکه دا ما بعد د ما قبل سره مربوط دی. لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیت. نو اگر کو هر قسم چې کوم دی نو ګویا کې معجزه دوی ته راشي خو دوی بیا هم ایمان راوړي نه. شاباس. نو فرمایي حتی یروا العذاب الالیم، تر دې پورې چې دوی وویني هغه عذاب لره چې کوم دردناک دی. فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ایمانها، نو ولې نه و یو کلی چې ایمان راوړی وي او نفع ورکړی وي دې کلي ته ایمانها ایمان ته دي یعنی اهل د کلي. نو داسې ولې نه ده چې یو کلی په هغه وخت کې ایمان ولې نه راوړي چې په کوم وخت کې ایمان ورته څه ورکوي؟ نفع ورکوي. نو که فرض کړه فرعونیانو په شانتې ایمان راوړي، نو چې په داسې وخت کې حین حلول العذاب وبعد نزول العذاب کو دې ایمان راوړي، نو بیا خو هلته ایمان نفع نه ورکوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. الا قوم یونس، مګر قوم د یونس علیه السلام. استثناء متصله نه ده، استثناء څه ده؟ دا منقطعه ده. ما ته وګورئ، یعنی داسې نه ده چې د یونس علیه السلام قوم باندې عذاب راغلی او د عذاب د راتللو نه وروستو چې کوم دی نو هغې ایمان راوړی. نه نه نه، داسې نه ده. دا استثناء منقطعه ده. یونس علیه السلام قوم صرف د عذاب علامات قدر لیدلي، د عذاب آغاز لا نه و شوی، عذاب لا نازل شوی نه و. یونس علیه السلام خپل قوم ته وویل خلکو ایمان راوړئ، او کو ایمان نه راوړئ نو ګورئ 3 ورځې کې دنه په تاسو باندې عذاب راتلونکی دی. نو د خلکو په خپل منځ کې سلام مشوره وکړه. یاره د یونس علیه السلام خو چېرته مونږ ته په ژوند کې دروغ نه دي ویلي، کېدای شي دا عذاب ورې راشي، خو تاسو خیر په ده باندې نظر ساتئ. نو که دی په دې کلي پاتې شو نو خو ټیک ده، او که نه دی د دې کلي ووتو بیا معلومیږي داسې چې دا عذاب راتلونکی دی. دوی چې وکتل یونس علیه السلام د کلي وتلی دی او د الله په حکم باندې وتلی دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه، چې اوس خو دلته عذاب راځي. 3 ورځې چې تېرې شولې نو د تېرېدلو نه مخکې د قوم وکتل چې یاره یونس علیه السلام خو اوس وتلی دی. نو دوی خپل بچي راوباسل، خپلې بیبیانې یې راوباسلې، د ټاټ جامې یې واغوستلې او زارۍ یې شروع کړل، د توبې یې وباسل شروع کړل. توبه یې وباسله، لا اله الا الله یونس رسول الله صلی الله علیه وسلم چغې شروع کړلې. الله د دې توبه قبوله کړله. هلته یونس علیه السلام ته پته نه لګېدله چې زما قوم چې کوم دی نو هغې ایمان راوړی دی. هغه خپل ګمان دا وکړو لکه چې 3 ورځې هم تېرې شولې او عذاب د الله رب العالمین هم نازل دا نشو. نو اوس خو زه د خپل قوم ته واپس ځمه، نو زمونږ په قوم کې چې چا دروغ ووي نو د هغه سزا بیا دا ده چې دی بیا قتل کېږي، دی بیا وژل کېږي. نو د خپل ځان د بچاو دپاره یې فیصله په دې خپل زړه کې وکړله چې لاړ شه اوس دریاب ته ځه. نو د دریاب غاړې له لاړ، کښته یې روانه ده. یونس علیه السلام ورته ور وختلو، کښته یې په منځ کې په غړبېدلو باندې شوله. ملاح پکې چغه کړله چې څوک په دې کې داسې یو عبد دی چې د خپل آقا د اجازت نه بغیر راغلی دی، کښتۍ ته راختلی دی. یونس علیه السلام زړه کې محسوسه کړله اگر چې زه به اذن خداوندي راغلی یم، د الله په اجازت باندې راغلی یم، خو چونکې دا کوم د وخت تعین چې مې کړی دی
نو دا خو د الله د طرف نه پکار وو او هغه د الله د طرف نه د وخت تعین لا ماته چې کوم دی نو ګویا کې شوی نه وو او زه راختلی یم او دریاب غاړې ته راغلی یم او بیا کشتۍ ته راختلی یم نو دا د شان د انبیاو سره دا مناسبه خبره نه ده نو زړه کې دا راغلل نو ملح ته وایي چې دا به ځی ما نو هغه ورته وایي ته سړی ښکارېږي ورېږه موږ به لږ خسڼې وولو نو پته به ولګي نو فساهم فکان من المدحضین نو بس خسڼې په کوم ده چې کوم دی نو را وختلو نو فیصله وشوله چې دی به ورته وکړي دریاب ته نو دا باقي خلق به بچ شي او دا کشتۍ به چې کوم دی نو ګویا کې د ډوبېدلو نه دا به محفوظه پاتې شي نو چې څنګه دی ورته وکړو نو فالتقمه الحوت بس هلته ورته چې کوم دی نو ګویا کې ویل مې الله ودرولی او دا غټ عنبر مې نه عنبر تاسو پوه شولې په خبره باندې کم از کم 40 پټو پورې د هغه د خولې چې کوم دی نو ګویا کې هغه دروازه وي پوه شولې په خبره باندې 40 مربع فوټ نو پاغې کې بس یو نوړی یې کړلو هغه ورته تیار الله رب العالمین ودرولی 40 ورځې د هغې مۍ په خوله کې یونس علیه السلام او د الله ذکر کو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دا هغه د هغې معدې د هغې تیزابي موادو د وجې نه د یونس علیه السلام د جسم مبارک نه د هغې نه ویښته ورتاو شو او بالکل دا سرمنې بیخي نرم او نازکه شوله دې کې الله رب العالمین د یونس علیه السلام ندا قبوله کړله او دا مایې چې کوم دی نو ګویا کې یونس علیه السلام د دریاب په ساحل په غاړه باندې وغورځاو الله رب العالمین په د پاسه چې کوم دی نو ګویا کې شجرة من یقطین دا زیلداره چې کوم دی نو ګویا کې بوټی دا په الله رب العالمین را وټوکاو د دې دپاره چې یونس علیه السلام سرمن یې ډېره نرم و نازکه شوې ده هسې نه چې د پاسه پې څه مرغه کینني هغې را ونشو کوي نو په هغې زیلدار بوټي باندې د یونس علیه السلام جسم پټ کو او بیا هغه ځای نه ورله الله رب العالمین د خوراک چې کوم دی نو ګویا کې یو ځنګلي بیزا د هغې چې کوم دی نو ګویا کې د پیو انتظام دا ورله الله رب العالمین وکړو چې ډېر طاقتور او قوت والا چې کوم دی نو ګویا کې پی و الله رب العالمین دغه واقعه ذکر کوي نو فرمایي نو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنوا چې هر کله دوی ایمان راوړلو کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا مونږ پورته کړل د دوی نه عذاب د رسوایۍ په ژوند د دنیا کې ومتعناهم إلی حین او ژوندي مو پرېښودل تر څه وخته پورې نفع مو ورته ورکړل تر څه وخته پورې معنا دا چې ژوندي مو پرېښودله تر څه وخته پورې یعنی دا حین د حلول تر اجله پورې چې تر څو پورې د دوی له اجل نه دی راغلی تر هغه وخته پورې مو دا خلک څه کړل دا مو ژوندي پرېښودل ولو شاء ربک او که چېرته غوښتلی وي رب ستا لآمن من فی الارض کلهم جمیعا نو الله خو قهرن او جبرن هم چې کوم دی نو ګویا کې دا خلک ټول په ټوله مسلمانان کولی شو خو دا الله خپل اختیار ته پرېښودل د انبیای کرامو د مبلغینو د دعاتو داغي امتحان په الله رب العالمین اخلي چې ورګه تاسو صبر استقامت اختیاروي او کنه اختیاروي خو الله مختلف جبرا قهرا دا ټول خلک چې کوم دي مسلمانان کړي وي ولو شاء ربک وچرته مختلف رب تعالی امن من فی الارض ایمان براوړ او هغه چا چې پزمکه کې دي كلهم جميعا ټول په یو باندې افانت تکره الناس آیات افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين آیت زور کولی شي په خلق باندې تر دې پورې چې شي دي مؤمنان او ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او نه دي د یو نفس لپاره چې د ایمان راوړي مگر په اذن د الله رب العالمین باندې نو دا د الله په اذن او د الله په مشیت باندې چې کوم نه وایي کې ایمان راوړي او ويجعل الرجس او ګرځي الله رب العالمین ګندګي د کفر لرا علی الذين لا يعقلون په هغه خلق باندې چې هغه عقل نه لري قل هو اي حبيب انظروا ماذا في السماوات والارض وګوره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي کوم سيزونه هغه چې دلالت کوونکي دي په وحدانیت د باری تعالی باندې انظروا ماذا في السماوات والارض کوم سيزونه داسې دي چې هغه د الله رب العالمین په وحدانیت باندې څه دي هغه دلالت کوونکي دي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو هغه شاعر هم ویلي دي کنه چې البعرة تدل على البعير وأقدام شاباس وأقدامها تدل على المسير نو دا فالسماء ذات أبراج أو الأرض شاباس
مخلوقات د الله رب العالمین دا د الله رب العالمین په وحدانیت باندې څرنګه دلالت نکي برګو درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتر است معرفت کردگار نو يتفکرون فی خلق السماوات والارض دا ټول د الله د ازمکه او د اسمان او د کائنات دا ټول په ټول سدي دا چې کوم دی نو ګویا کې د الله رب العالمین په وحدانیت باندې سدي دا دلیل دی نو ګویا قل ويا حبيبا انظروا ماذا في السماوات والارض سدي هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی چې هغه دلالت کوي په وحدانیت د باری تعالی باندې وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون او نبشي دفع قول الآيات والنذر هغه نشانه هغه معجزه والنذر او هغه رسولان يرون کی عن قوم د هغه قوم نه لا يؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي یعنی دا معجزات دا انبیاء کرام دوی چې کوم دی نو ګویا کې هیڅ فائدہ نشي ورکولای هغه قوم ته د کوم قوم په اړه کې چې الله اټل فیصله د کفر کړی دا کو هر څومره معجزات ورته راوړي واغې ته څه فائدہ نه ورکي کو انبیاء کرام په هر څومره خپل خواري خپل مهنتونه دا چې کوم دی نو ګویا کې او کې خودوی ایمان بیا هم نه راوړي نو فرمایي وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون دا ما چې کوم دی نو ګویا کې قل انظروا ماذا في السماوات دا د استفهام د پاره دی او وما تغني الآيات دا د نفي د پاره دی ښا اي لا تنفعهم الآيات والنذر یعنی دوی ته هیڅ قسم چې کوم دی نو دا معجزه او د انبیاء کرام د دې ته هیڅ نفع نشي ورکولای ښا ځکه چې الله د دې په حق کې فیصله د کفر کړی نو هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم نو دې انتظار نه کوي مگر په مثل د هغه ورځو باندې شاباس په مثل د هغه ورځو باندې په مثل د ورځو د هغه خلق باندې خلوا من قبلهم چې مخکې تیر شوي د دوی نه دوی چې کوم دی نو د دقیق کافرانو د هغه ایام العذاب غوندې چې کوم دی نو ګویا کې د ورځو انتظار کوي لکه څرنګه چې په هغوی باندې چې کوم دی نو د عذاب ورځې شپې راغلي وي نو معلومیږي داسې چې د اهل مکه هم دقه شانتې چې کوم دی نو د هغې په روش روان دي او د هغې عذاب د هغې ورځو شپو څه کوي د هغې انتظار کوي قل وایه حبیب فانتظرون پس انتظار وکړئ تاسو د دقې ورځو انی معکم من المنتظرین او بېشکه زه یم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه ثم ننجي رسلنا او بیا به موږ نجات ورکړو رسلنا هغې انبیاء کرامو خپلو ته استازو خپلو ته والذین آمنوا او هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی کذلک هم دقرنګې حقا علینا ننجي المؤمنین ثابت دی په موږ باندې چې موږ نجات ورکړو مؤمنانو ته نو لکه څرنګه چې مخکې وختونو کې موږ مؤمنان او خپل رسل دا بچ کړي وو د خپل عذاب نه نو دقه رنګې د اهل مکه ته ووایه چې په دې وخت کې هم زما نبی او د هغه ملګري دا به مونږ چې کوم دی نو د خپلو عذابونو نه څه کوو دا به مونږ بچ کوو قل وایه حبیبه یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی شک من دینی کو چرته یې تاسو په شک من دینی د دین زمانه ای اهل مکه یا ایها الناس ګورې د قرآن کریم چې کوم دی نو ګویا کې د هغې خطاب ګورئ ټولو انسانانو ته دی یا ایها الناس ای ټولو خلقو ان کنتم فی شک کو چرته یې تاسو په شک من دینی د دین زمانه انه حق او لا چېرې دا حق دی او که نه دی کو تاسو چې کوم دی نو اهل مکه په دې خبره کې په شک کې یئ او په دې تمناس یئ چې دا نبی علیه السلام به چېرته یو نه یو ورځ چې کوم دی نو ګویا کې زموږ په داو کې راشي او دې هم زموږ د دې چې کوم دی نو ګویا کې بوتانو عبادت شروع کی نو دا ټټو مو په سوري باندې وتړی نو فلا اعبد الذین تدعون من دون الله نو ګورې زه هرګز عبادت نه کوم د هغې بوتانو چې تاسو رابلئ علاوه د الله نه زه ګورې په دې تمه ګورې چېرته تاسو ځان له چې کوم دی نو ګویا کې زړه ښه نه کوي ښه نو فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو بس زه عبادت نه کوم د هغې بوتانو چې تاسو عبادت کوئ علاوه د الله رب العالمین نه ولکن اعبد الله الذي يتوفاکم لیکن زه عبادت کوم د هغې قهار او جبار ذات يتوفاکم چې هغه به مړ کوي تاسو لره دا زوروره خبره ورته وکړله ښه دا تاسو دا بوتان خو د ځان نه مچ نشي شړلی زه خو د هغې رب عبادت کوم تاسو به م وژني تاسو هم د هغه په قبضه قدرت کې یئ زه خو ګورې د هغې رب عبادت کوم ښه وامرتو او ما ته حکم کړی شوی دی ان اکون من المؤمنین چې زه شم د مؤمنانو نه
وان اقم وجهك للدين حنيفا او بل حكم راته شوي دي امرت ان اكون وامرت بان اكون من المؤمنين دا بابا بك مقدر رباسي خان نيو حكم خراته دا شوي دي عطف كي بدا دويم جمله هم وبان اقم وجهك للدين حنيفا امرت بان اقم وجهك للدين حنيفا او ما تدا حكم کړي شوي دي ان اقم وجهك للدين حنيفا چې تسیده کا نیخ کا وجه کا مخبل للدين دین طرف ته حنیفا چې خالص دی نو خپل مخ چې کوم دی نو ګویا کې دا برابر کا سیده کا ها د وخت په سپېړو باندې مخ اړه وراړه و ما د وخت په سپېړو باندې د دین نه چې کوم دی نو ګویا کې مخ اړه وراړه و ما د وخت سپېړه او د زر وی او کو د زور وی کله کله د زر سپېړه چې دی دا سړی د حق نه چې کوم دی نو ګویا کې ورواړي ها بل طرف ته ورته 10,000 روپۍ ملاویږي نو ما خوار غریب مولا سره هغه څه چل کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه بل طرف ته ورته لولې مراعات ملاویږي نو موږ سره هغه ولې ملګرتیا وکړي تاسو پوه شئ په خبره او کله کله د زور سپېړې ښه پوه شئ په خبره غوږ ورله تاو شابه دې طرف ته ځه کو نه ځنو غوږونه دی وباسمه دا ډېر مولیان که ګوره وښویږي ښه تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو بس دوی بیا د مجبورۍ د لاسه چې کوم دی نو ګویا کې هلته بیا ولاړ یو بیا زموږ په خلاف کې چې کوم دی نو تقریرونه هم کوي او کانفرنس هم کوي او څه کوي او څه کوي او څه کوي مونږ هم پرې پوهېږو مونږ ته هم پته وي مونږ وایو یا زر دی او یا زور دی پوه شولې په خبره باندې که نه په حق باندې استقامت الله هر چاته نه نصیب کوي ګورئ ښه دې ډلې لپاره الله انتخاب کوي دا هغه خلک چې دي زر هم چې کوم دی نو مسترد دي او دي زور هم مسترد دي نو الله ورته فرمایي اقم وجهک مخ دې سیده که للدین دین طرف ته حنیفا بالکل خالص حنیف دا چې کوم دی نو ګویا کې د ملت ابراهیمي صفت دی تاسو پوه شئ ملت ابیکم ابراهیم تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه د دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انی جئتکم بالملة الحنیفیة السمحة البیضاء ما تاسو ته راتلل کړي دي په هغه ملت باندې چې هغه ملت هغه دین هغه حنیفي دی خالص دی چې کوم دی نو ګویا کې بالکل باطل طرف ته پکې معمولی غوندې کوګلیج هم نشته دی حنیف دی ته ویل کېږي چې بالکل سیده په مزي باندې چې کوم دی نو ګویا کې برابر تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو فرمایي ښه وان اقم وجهک للدین حنیفا نو داسې نه ده چې ته به د خلقو رجحان ته ګورې نو د خلقو پسې به چې کوم دی نو ګویا کې ته ور روان یې چېرې دا ټول دنیا په دغه طرف روانه ده نو بس اوس راشه ما څه وخت په دې ځای ټینګې کړي دي خو ته ورسره پکې روان شه پوه شئ په خبره باندې که دا ټول خلک په ډمسونو خوشحاله دي نو ملا صاحب نو بس ته به هم خوشحاله شه که نه داسې نه ده ته به استقامت علی الحق اختیاروي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه اوس داسې خو نه ده چې 200 خره په یو طرف روان دي نو ملا صاحب ورپسې هم روان شي چې یاره دا ټول په دې طرف روان دي نو زه به پسې روان شم تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې دا خلق دا بعضې وایي په فارسۍ کې وی زمانه گر به تو نسازد تو به زمانه سازد وایي زه ټیک ته نو چې دا زمانه کله تا سره نه برابرېږي نو بس ته د دې زمانې سره برابر شم نو دا غلطه خبره ده ښه زمانه گر به تو نسازد تو به زمانه ستیز نو بیا زمانه تا سره نه برابرېږي نو ته د زمانې سره مټ تاو کا مقابله ورسره وکړه د حق لاره به چېرته چې کوم دی نو ګویا کې دا به نه پرېږدې ښه نو فرمایي شابس ان اقم وجهک